مونږ سره شیر فرزند تورو دې ټایم کې په سکرین باندې موجود دی. د دې نه به مونږ جي د دې چینل لپاره څه تپوسونه کوو او دې سره به څه ګپ شپ لګو، دې سره به خبرې اترې کوو. نو څنګه جي تاسو راته لومړنی خپل تعارف وکړئ. زما نوم شیر فرزند دی، پلار نوم مې شهزاده دی او د اکرام الله خان مالې تورو کې مې پیدایش شوې دی. مور طرف ته زما تعلق نسبي د قبیله روانې سره دی او پلار طرف ته نسبي رابطه چې کومه ده هغه زما د پلار د قبیله پنبار سره تعلق ساتم. ښه جي ښه، تاسو کوم ځای کې جاب کړی دی جي او په کوم پوسټ باندې پاتې شوی؟ ما دسم د خپل تورو کې د های سکول نه کړی دی او بیا زه محکمه ټلیفون چې هغه وخت به یې ورته TNT محکمه دی، ټلیګراف اینډ ټلیفون ډپارټمنټ، هغې کې زه به حیثیت ټلیفون اپریټر برتي شوم او تقریبا 37 سال ما په مردان کې هغه نوکري کړې وه. ښه جي ښه، نو اوس مونږ تپوس کوو جي دا تاسو چې کوم کتاب لیکلی دی تاریخ تورو، د دې باره کې جي تاریخ تورو باندې د کتاب لیکلو دا خیال ستاسو په ذهن کې څنګه راغی؟ یاره دا خو په تورو کې اړو چا په دې باندې سوچ نو کړی. سره زما یو ماشوم بچی و شهاب، ماشاءالله چې اوس هغه SST استاد دی. هغه ماشوم و زه به د مازدیګر د لمانځه نه پس ماما کره تلم ګوهر ډاکټر دې کره. دې ورځې دغه شان روان شوی وم او هغه ما پسې شاته را روان شوی. ما به دې کال ناکله بوتل ته دې ما پسې را روان شوی خو زما خیال نو دې د تورو اډې ته تللی دی. دا اوس چې کوم موجوده ډله عمده اډه وه دې هغې ته تللی دی او زه ماما ته تللم. ماښام چې رالم ما ته مور وویل چې یاره هلک درپسې دروتې وتلی دی، دا خو فلانکي راوسته. دې هلته په اډه کې ناست و ژړلی. خلکو دې تپوس کوو چې دا کوم دی؟ دا ورته ویل زه مردان یم. نو هغه رنګ یو خپل ته پېښ شوی نو هغه بیا کور ته راوست، دا خو د هغه زوی دی. ما ته مور وویل یاره ښه ده خیال کړي ته. یاره زما خیال نه و درته، ما خو نه یې لیدلی دی په کوم طرف راغلی ما پسې شاته. نو هغه دی زما سره اوږدو دا تقریبا د شپږ اووه کالو تقریبا دی ما سره همداست و. اوړی و ګرمي وه. ما ورته ویل هلکه تا خلکو ته څه وي؟ چې زه کوم ځای یم؟ ما ورته ویل زه مردان یم. نو تا به ورته ویل چې نه د تورو یې. دې ماشوم باندې تپوس وکړو چې تورو ته تورو ولې وایي؟ دا تورو سي بس یو جذبه وه زما په وینه کې پیدا شوه او د 89 نه والې تقریبا 23 کاله ما په دې باندې ریسرچ وکړ. د دې ځای دنیاوي تذکرې، د دې ځای علما، د دې ځای اولیا، د دې ځای جرنیلان قایدین او د دې ځای هغه ورک شوي څیزونه مې را پیدا کړه او د تاریخ د هغه مخو نه ما دوړې وڅنډلې، کوم باندې چې دوړې پرتې وې هغه ما لر کړې. او دا جذبه یوازې زما په وینه کې د کلي د محبت نه پرته بلکې د کلي د هر سړي په وینه کې د خپل کلي سره محبت شته. خو افسوس چې د قلم رواني په تورو کې جاري وه او دا بیان بازي شته. خو شغل د بیان بازي کېږي لیکن دې طرف ته چا توجه نه ورکړې. دا به زما په نصیب وه. او د ماشوم دغه سوال چې تورو ته تورو ولې وایي بس د بنیایي تذکرې نه والې د دې خلکو په تورو کې چې څومره قومونه اوسي که هغه هر یو قوم دی د هغې متعلق معلومات دا په څو بابه باندې تقسیم دی. دا کتاب اخري باب پکې د شجر نسبونه دی چې دا په هغې به تبصره کوو انشاءالله جي، په هغې به تبصره کوو که خیري. خو دا راته ووایي چې د سرسري دا راته ووایي تورو ته تورو ولې ویلی شي جي؟ کتاب کې خو مونږ د کترې دي خو ستاسو زباني مونږ اورېدل غواړو. 1485 کې د بابر باچا تره مرزا الق بیگ کله چې یوسفزي بې دخله کړه
د افغانستان نن د ملک احمد خان د عثمان بن ملولي د هغه په سرکردګۍ کې دا خلک پېښور ته راغی خو د هغه یوسفزو سره دی په دی دوی خواره شو دا تورو کلي هغه وخت آباد او لږ ډېر و دوی دلته کې چې کوم دی نو خپلې غواړې مېخ له سروړې دې ته د تورسرن وی وایي دا تورسرن دی بیا وایي دا تورو شو خو دا خبره چې کومه ده تاریخ دا خبره نه کم دی تورو چې کوم دی دا 326 کل مسیح نه دی ځکه چې کوم د محمد امین خوږیاني د مقالې مطابق چې کله دغه وشو د سکندر اعظم یوناني چې د کونړ په لاره سوات ته راغی خودوخېلو اوس هم په سوات کې هلته یو کویش دی د خودوخېلو قوم هلته اوسي خودوخېل یو اوچت قوم دی په تورو کې هم شته دغه قوم باندې دوی حمله وکړه او دغه ځای کې یو بادشاه هغه سره جګړې مګړې وشوې هغوی سره یو څو جنرالان وو یو جنرال توریس وو یو جنرال سیولک وو هغه جنرال توریس د کمچک باچا د سرکوبۍ دپاره زموږ د علاقې ته راولېږه دا ټول لکه د شکمردان نوشهره دا به والي یا به موږ خیبر پښتونخوا والو دی خوا د دا ټول دې ته دغه شو هغه راغی او دلته زموږ دا موجوده نوي کلي کې دا تورو ډېری چې کومه ده په دې باندې هغه خیمه ولګو دا فوج د سره جنرال توریس راغلی دغه ځای کې بیا مختلف قومونه راغلي دي هند راغلی دي نور خلک راغلي دي هغوی خو بیا لاړ ختم شو خو پسې نور قومونه راغله بیا دغه ځای کې لومړنۍ آبادي چې جنرال توریس وه جنرال توریس دا توریس کلي بیا ورته دی دا د تورست د نوم نه بس لکه تورو جوړ شوی دی بیا بالکل او د هغه نوم سره دا تړلی نوم دی جنرال توریس په نوم باندې زنګ دا تورو کلي چې کوم دی دا منصور دی ٹھیک شو جی بل تپوس درنتا کوجی چې د دې کتاب تحقیق دوران تاسو دا ډېر قیمتي او تاریخي مواد دا د کم ځای نه حاصل کړي دي دې پسې تاسو کم ځای ته تللی یې لږ مختصر راته ووایي دي په کتاب کې ما چې د کوم ځای نه حوالې اخیستې دي یا کوم ځای نه ما لیکل اخیستې دي یا ما معلومات اخیستې دي ما په خپل کتاب کې د هغه تاریخونو تذکره کړې ده پای کې موجود ده ٹھیک شو جی ٹھیک شو او جی دې کې یو بل تپوس هم دا دی چې د تورو تاریخ په دې کې د ټولو نه اهمترینه داسې یو واقعه چې تاسو کله لیکله او تاسو هغه ډېره انجوای کړه او تاسو په هغې باندې ډېر فخر کوئ واقعات خو پکې ډېر دي خو تاسو راته خپل طرفه ووایئ چې یو داسې یو واقعي چې تاسو بالکل په هغې باندې ډېر زیات ایکسایټډ وئ او تاسو ډېر پرجوشه وئ چې تاسو کله هغه واقعه نقل کول او تاسو لیکله یاره واقعات خو ډېر دي یو خو زه په دې باندې فخر کوم چې کله سید احمد بریدي تورو ته راغی او دا مفید په جومات کې دیره شو او د دې ځای نه ورسره خلک لاړل د تورو دلیل خان دغه شان مو بلا کسان او هغوی په سنګر مقام باندې د مایار ناخوا سنګر مقام دی هلته دورانیانو سره او سیکانو سره جګړه وکړه بیا راغې په تورو کې د میا صاحب ماښام ټایم و د تورو د میا بابا په امامتۍ کې لمونځ هم کړی دی د تورو بهادر خان والا پناه ورکړې وه دلته اوسېدلی و بیا تللی دي یو خو دا ډېره ښکلې واقعه ده ما پای کې تذکره کړې ده جنګ مایار لیکلی دی پکې بل دا چې په تورو کې لکه څنګه چې یوسف خان شیبانو دي یا دغه شان نور ځای په ځای باندې داسې جوړې تېرې شوي دي حقیقي محبت والا د هغې یوه جوړه په تورو کې تېره شوې ده د حسن خان زوی ادم خان د تورو دا موجوده ډیره چې کومه ده کلپاڼۍ سره خوا کې چې هغې ته موږ حسن خان ډیری وایي شلګزی بابا نوم یې دی دا د ادم خان پلار دی او ادم خان د دقه ځای اوسېدونکي دلته پیدا شوی دی درخانۍ چې کومه وه په پښتونخوا کې مشهور دی د ادم خان درخانۍ کتابونه پرې لیکلي شوي دي فلمونه پرې جوړ شوي دي دغه ادم خان د تورو دی او
پلار چې کوم دی ښه نواب دی، دغه د ډیری باندې د هندوانو، د سیکانو او د مسلمانانو مشترکه مشر او بزرګ مو. د دې نه علاوه درخانۍ چې کومه ده هغه د مایار وه، موږ سره خوا کې یو نیم ملک مایار دی، د مایار وه، د جانچو وه، او مور چې کومه ده نو هغه د تولندۍ کلي وه، د زړې مینې د تولندۍ کلي وه. زه هغې پسې هلته هم تلم. بیا ډېر دغه دا بزرګان خلک وو. د دې نه علاوه د ده قبر هلته دی، ادم خان د درخانۍ او ادم خان یو قبر دی. دوه ملګري ورسره وو، د موسیخېل وو چې اولاد یې په تورو کې شته، میرو او بلو یې ورته ویلي شي، نو هغې ورسره هم ښخ دي. ادم خان په د تولندۍ په زړه مقبره کې ښخ دی. باقي د هغې یو خور خو نیازوګی د هغې نوم و. د دې راڼېدو نه یو ښه صاحب جایداده، ښه صاحب حیثیت یو انسان د هغه دی چې دنیا یې هلته ورکړې وه، د هغه نوم قطب خان. دې ادم خان سره هغه ډېره شوی و. ادم خان پخپله معلم بزرګ و او چېرته یې کتلي دي نو دی یې ځان سره کړی و. بیا ده له خپله دا شان د دوی دواړو دغه جوړ شوی دی، تعلق جوړ شوی و، او د هغې کیسه هم په روماني دغه کې راتلی شي. قطب خان او نیازوګی چې قبر یې موجوده وخت کې دې ډیری سره نخواته طرف ته وړه غوندې ډیری ده، په هغې باندې پروت دی. هغې ته خلک د مسافرو ډیری وي، ځکه دغه ټول مسافر ښخېږي او قبر یې یو دی. حاجي ټیک شو جي ټیک. دا کتاب تاسو لیکلی دی جي، د دې کتاب په لیکلو کې تقریبا څومره ټایم لګېدلی دی، څومره عرصه کې دا لیکلی شوی دی؟ دا کتاب چې ما لیکلو د دې معلومات لپاره ما د تورو، ما د ډېرو ځایونو د شمېر نه وتې ځایونه په 21 کاله کې ما کوڅه په کوڅه، ماله په ماله، جومات په جومات، اجرا یو اجرا، یو ماله، یو کور ما نه دی پرېښودی. دا ځکه چې ما د دې خلکو بیا شجرې لیکلې. ماشاءالله. د دې خلکو اوس هم چې کوم ماشوم ګرځي د هغه نه والې د ادم علیه السلامه پورې ما سره دې شجرې دي، او په کتاب کې چې کوم ما درج کړي دي د کوم وخته پورې، نو هغه بیا خو ما 2010-11 کې دا کتاب راغی. د هغې نه پس که بیا څوک پیدا شوي یا هغه وخت ماشومان وي او هغه لیکل نه پاتې شوي، اوس زلمي یا د هغې معذرت کوم، ځکه چې بیا زه نیم ګرځېدلی دوباره روم ما نه یې لګولی. ٹھیک شو جی. او سنات رکھ ریکارڈ موجود دی. او چې څوک د 2010 نه بره دي نو د هغې ټولو په هغې کې ریکارډ دی، د آدم علیه السلام پورې ما په کتاب کې درج کړي دي. ٹھیک شو جی ٹھیک. د دې کتاب لیکلو په وخت کې تاسو سره ټول نه غټ چیلنج داسې کم یو درپېښ شو جي، لکه چې سفر مفر به هم کوو، په سایکل بتلې، په موټر سایکل بتلې، هغه ټایم کې ټانګې وې، پیدل بتلې. زه به چې تلم لکه زه به دا ووایم چې د نوي کلي روشن خان نوم یو لیکونکی دی، تاریخ حافظ احمد خاني هم هغه لیکلی دا، تذکره کتاب هم هغه لیکلی دی. زه نوي کې د درن 400 د کرنل شیر خان کلی وایي، د هغه وجود ته تلم، د هغه په کراچۍ کې ډېر دې کاروبار زما کو، هغه زما ډېر عزت کړی چې افرین پتا چې ته ټول تاریخ لیکې. هغه سره ما ګنټه دوه تېر کړي او هغه ما سره ډېرې ښکلې خبرې کړې. د دې نه علاوه زه نور څه ووایم، داسې ما خپل کوشش کړی دی، ما یو ځای نه یې پرېښودی، په ګاډي کې تللی ما، په سایکل باندې تللی ما، په خپلو موټرې ځای په ځای ګرځېدلی ما. ما تاسو ته ووایي چې زه د ډېر ځای په لکه زه صرف یو خبره وکړم، لکه دلته موسی خیل دی په تورو کې، دا د موسی خان اولاد دی. اوس چې تاسو دغه ته ځای ته ما ته بګموټر نوم یې یو کلی راځي، هلته موسی خیل لیکلي، د هغې معلومات هم ما کړي چې آیا د دې موسی دلته څوک شی که نشي، ځکه چې د موسی اولاد کور دی. ما دغه شان ډېر ځایونو کې ما یو ځای نه دی پرېښودی، ما ټول ملک چاڼ کړی دی پسې، دې شجرو پسې، د دې خلکو خپلوانو پسې ما بنیاد ځان له په دې باندې ایستی دی. ٹھیک شو جي. بل تپوس دا دی چې تاسو په دې کتاب کې د ډېرو زیاتو علماء کرامو ذکر کړی دی،
د تورو خاورې سره تعلق لرونکي نو تاسو موږ ته دا سرسري ویلی شئ چې داسې کوم علماء کرام دي چې د هغوی دارالعلوم دیوبند کې سبق ویلی دی؟ تقریبا په داسې یو وخت تېر شوی دی چې دلته 42 علما دي. ما په کتاب کې لیکلي 42-43 علما دي. په دې کې ځان شمېر باندې ډېر زیاتو چې کوم دی د دیوبند نه علم کړی دی، بلکې په دیوبند کې بیا استادان هم پاتې شوي دي. لکه زه به تاسو دا ووایم، مولانا عبدالحنان مولوي صاحب به موږ وایو، ٹھیک شو جی. د تورو د سوالیام د لنډي چم ها جی. مولانا عبدالحنان مولوي صاحب دومره لوی عالم و چې د هغه په شاګردانو کې مولوي عبدالحق چې نن حقانیه دارالعلوم اپوري د هغې سربراہ د په تورو کې علم کړی دی. ماشاءالله جی. د پښتنو مشهور شاعر رحمان بابا د تصوف علم په تورو کې کړی دی. ماشاءالله. د خاو بابا نه دوی ولی د سوکانو یا عمر چې یادېږي د ټول علم د تصوف د فقه د څه علم چې و دا ټول د حضرت مولانا محمد یونس صاحب نه کړی دی. اخوند خاو بابا چې موږ ته وایي، هاو بابا جی. هغه نه علم کړی او هغه په خپله باندې یو څو کتابه لیکلي دي. په ټولو کې یو ځای دی موږ ورته جاتکی وایي. دا جاتکی نه ده، دا د جهاد کې ها جی. جهاد کې یعنې د جهاد مرکزي ځای د دې ځای نه به خاو بابا میا صاحب مر صاحب دوی به فوج تیارو او دغه شان مجاهدین به یې لېږل جنوبي شمالي وزیرستان ته. اول ته دی سیکانو سره جګړه جوړه. د دې نه علاوه ټولو کې دغه شان ډېر لوی علما دي تېر شوي دي. سمندر خان مولوي صاحب به یاد کړو، عنایت الله مولوي صاحب، عبدالنبي مولوي صاحب، احمد علي مولوي صاحب او ماندوري مولوي صاحب او ګل باچا مولوي صاحب د سوالیانو چې دې څه وخت کې د جمعیت علما اسلام دا چې اوس ورته پرې ګروپ راوي په درمان ګروپ د دې هغه امیر د صوبه سرحد بیا مولانا مفتی محمود صاحب د هغې امیر جوړ شو. نو دغه شان مولانا محمد ایوب صاحب چې تذکره د تورنزو حاجي صاحب په کتاب کې شوې ده، دا د تورو دی. سمندر خان مولوي صاحب ورور دی، د افضل خان زامن دي. نو دي چې کوم دی نو دا ډېر لوی علما مو او ورسره اولیا هم تېر شوي دي. ٹھیک شو جی. حاجي ښه بل تپوس درنه دا کوو جي چې په پانیپت په لړایۍ کې د تورو نه کم داسې کسانو چې هغوی پکې شرکت کړی و او دا په تعداد کې څومره و او د دې باره کې څه مواد شته یا نشته دی او تاسو ورپسې تحقیق کړی دی او که نه؟ په دې باندې خو ما د هغه تحقیق کړی وه. احمد شاه ابدالي د افغانستان کله چې دی دلته دغه شو راغی سیمې پېښور ته ورغی وتوي د تورو حافظ رحمت خان او د هغه یو جنرال دندی خان دا د تورو د مشرقي مالې پیدا و او د هغې د قوم اوس هم په تورو کې خاندان شته. د حافظ رحمت خان اولاد په تورو کې هم شته خو ډېر اولاد یې په سالم ډوډیر کې دی. اوس وادی طرف ته دي د تورو نه تېرې دي. د پانیپت په لړایۍ کې تاسو تذکره کتاب ته پیښ شئ، تاسو حافظ رحمت خان کتاب ته پیښ شئ، تاسو چې کوم دی د مرهټو خلاف چې کوم جګړه شوې د هغې کتاب تاریخ ته پیښ شئ. په هغې کې د تورو د خلکو او د حافظ رحمت خان د روهیلتن د دې چې کوم دی نو ښه مکمل تفصیله ده. 18,000 ځوانان د دې ځای نه موتلي دي او د پانیپت په مقام باندې هغې فتح موندلې ده. او دا په تورو د حافظ رحمت خان چې کوم و د هلته په 7 صوبو باندې د حکمراني وکړه. د عدیلو که امبرسرو که جوناګړو او دغه شان نور هم ورسره صوبې وې. لکه موږ ووایو چې پنجاب او سند او بلوچستان یا سرحد دغه شان صوبې دې نه لوی لوی صوبې دا پرې د حکمراني تېره شوې ده. احمد شاه ابدالي بیا واپس تللی دی او دغه شان تاسو دغه تپوس وکړو نو بس دغه معلومات دي. او که نور مزید معلومات غواړئ ما چې راغلي
تاسو حافظ احمد خانی کتی شئ او تذکره کتاب هم کتی شئ مرحلتو کے خلاف یا جنگ محصول هم دا ټول تاسو کتی شئ او په هغې کې ډېر مکمل تذکره جی د دې قادر خان او بادر خان لږ مختصره غونډه کې تعارف وکړي جی ډېر مشهور شخصیات دي په تور کې پاتې شوي دي قادر خان او بادر خان دا د جلال خان اته زامن بګم ځای قادر خان دی وم ځای بادر خان دی او اتم ځای بل دی دا ما د دې خلکو باقاعده اپ ټو ډیټ پوه شي جن نسب هم لیکلی دی آدم علیه السلام پورې دا خلک چې کوم هغه وخت دی په دې کې څه کسان داسې چې تعلیم یافته وو انګریزي دور کې چې دا تعلیم یافته وو نو انګریزان وایي چې دی په خبره باندې پوهېږي یا په انګلیش باندې پوهېږي تعلیم کړی دی لہذا د تورو د دا وایم چې قادر خان چیف آف تورو کړی دی چیف آف تورو د دې په اجره کې به په ځای د تاڼو په ځای د تحصیلونو په ځای داسې د نور ځایونو د انګریزانو ټولې فیصلې به د دې په خپله اجره کې کېدی چې هغې اجرې ته ویل شي محبت خان اجره لویه اجره ده د نوابان اوس هم موجود ده دغه یو فیصلې کېدی هغه فیصلې به تاڼې ته یا تحصیل ته نه تلې کورنۍ روغې به وې یا به نور داسې مسلې به وې هغه دغه ځای کېدی دا چیف آف تورو تېر شوی دی او د ده بل ورور بهادر خان چې هغه بهادر خان شهید باندې مشهور دی د تورو په نوي کلي کې مقبره کې قبر دی او د شاه سید احمد بریلي ده ده په نام ورکړې ده په خپل فصل کې د هغه ټول لاسونه هم سرولي دي او بیا سیکانو چې دا وکته چې یاره هغه خو ټول هندوستان و که نه چې دی وکړه چې زه خو زما دې کار وکړو ده پسې بیا راوړېدلي دي او دې په زړه ګړی کې موږ ته زړه ګړی وایي مخکې دا ګړی وه نوابانو به خپل ځای ته ګړی وي نو بس چې کوم دی نو هغه دغه ځای کې اوسېده نو دې چې ننوتې نو بس سیکان ورته پټ ولاړ وو دې شهید ځکه چې د سید احمد بریلي د پناه ورکړې وه هغه سره یې مرسته کړې وه هغه سره ښه کافي مدد کړی په دې وجه هغه ته داسې ځان مې داسې چا شهید شو ټیک شو جی صحیح شو جی دې کتاب کې د جنرال بخت خان هم ذکر دی جنرال بخت خان باره کې درته ووایه نو ما تاسو ته ووایي که نه جنرال بخان چې پېښور کې د هغه په نوم باندې یو روډ هم دی دا هم د تورو دی ټیک دا هم د تورو دی خو د دې دا چې کوم بیا وروسته نسل دی د دې ځایونو نه تللي دي دا خلک لکه د حافظ احمد خان اولاد هم تللی دی صرف یو د یو سړي زامن د اولاد چې کوم دی نو پکې پاتې شوی دی او هغې شجره هم ما پای کې لیکلې ده او ټول اکثر ما لیکلي دي کوم چې پاتې شوي دي نو هغه ما لیکلي دي او چې کوم تللي دي نو ما خپل کوشش کړی دی خو چې کوم میلاو شوي هغه ما لیکلي چې کوم نه میلاو شوي بس بیا ما هغه نه لیکلي ښه جي د دې کتاب متعلق په کوم یو بل تپوس وکړو چې تاسو کله دا کتاب شایع کو نو تاسو سره پکې چا څه مالي معاونت کړی و که نه و کړی یاره ما سره خو چا داسې مالي امداد نه دی کړی زه به صرف دومره ووایم چې دا ایم پی اے ظاهر شاه دې چې خبر شو نو ده وایي چې زه نو ده ماله یو 4000 روپۍ په دې کې راکړی ها ماشاءالله او یو 2000 روپۍ ماله سفیر باچا راکړی سفیر باچا باقي ماله چا نه دي راکړی ټیک شو نو خرچه ما خپله ټوله په خپل ذاتي پیسو باندې کړی د حکومت ته طرفه یا داسې چې د ویل نون ټي وي چینل د طرفه اوسه پورې تاسو نه چا انټرویو اخیستی را چا څه اپروچ ته کړی دی او که نه نه دی کړی یاره کسان راغلي وه خو لکه راته چې په کومه طریقه باندې هلې یا تصویر دغه کې یا داسې دغه نو دغه شان لکه زه به دا ووایم یو وکیل راغلی و د مردان تاریخ یې لیکو نو هغه باندې د هوټي متعلق
د مردان کې یو داسې پورې ځای ته اوتې وي د اوتې متعلق ما د معلومات اخیستل نو هغه وایي چې یاره زه به دغه شان دا که دغه کړم نو ما ورته نه ټیک ده خو د دې تعلق زما چونکې تورو سره دی زما مردان ته تعلق نشته ذله هم ده خو پیدایشي زما پیدایش چې کوم دا تورو دی او زه چې تعریف کوم دا په تورو باندې لیکم د هوتي متعلق مې ورسره معلومات ورکړو ویلي چې په مردان باندې تعریف لیکي هغه ویلي لیکم مواد شایع کولو پورې او د مواد اکټھا کولو نه والې تر شایع کولو پورې په دې کې تقریبا څومره ټایم ولګېده؟ 21 کاله. اوه 21 کاله. ځکه چې تاسو وګورئ هغه شجر نسبونه چې وګورئ د یو قبیلې شجر نسب چې تاسو راغونډ کړئ نو په دې کې په سوونو نومونه دي تاسو په خپله پوه شئ چې یاره دا دومره نومونه لیکلي یا دا دومره خلکو پسې ګرځېدل یو به دلته اوسي یو به په نوي کلي کې یو ورور اوسي بل به سواریانو کې اوسي بل به په مراټي کې اوسي نو د یو یو پسې ګرځېدل او د هغه بچي او اولاد د یو ځای کول او څانګې یو ځای کول یو ونې پورې دا هله پته لګي چې انسان د یو سړي شجر نسب پسې کوشش کوي ټیک شو جي نو دا میاں بابا باره کې لږ معلومات په دنوالو چې میاں بابا شخصیت تاسو د میاں بابا متعلق وې په صف اولیاء کې بعد اولیاء کې ما لیکل کړي تاسو کتې شئ میاں بابا په ټول کې مشهور یو بزرګ دی موږ ته میاں بابا وایو د صحیح نوم چې کوم دی هغه محمد حسن دی کملې ته قبر دی نرخماته ته بل ورور دی دا ورور یې ناسکه دی د هغه نظام الدین نوم دی دې دوه بچو دپاره د دې پلار د دې د پلار نوم صلاح الدین میاں صلاح الدین هغه د دې د علم دپاره دغه دپاره د یو بزرګ تصوف دپاره یو بزرګ د نوخان نه راوستو او هغه څوک د نوخا مقبره کې اوس قبر دی نیاجي نوم یې وه د هغه ځای سید احمد نوم یې وه هغه یې راوستو او دې ماشومان چې هغه به ورته دقه شان حفظ یا نور علم کو هغې ته تورو بند بابا نګوس وایي سید احمد ته مایار کې قبر دی دا حسن خان بابا متعلق راته لږ څه ووایي دي حسن خان بابا خو تاسو ما ووایي چې دا ځای په حسن خان بابا باندې مشهور دي دا ټوله علاقه دغه د حسن خان بابا وه دا ټول دوم و دغه ځای آباد و اول ټول چې کوم دی په نوي کلي باندې آباد و ډېری باندې بیا د حسن خان په نگرانۍ کې دغه ځای کې آباد و حسن خان د ادم خان پلار و دغه ځای مشهور و او دا هغه قبر په شرګري بابا باندې مشهور دی او دا مونږ چې ورته حسن خان بابا وایي بدل سره چې کوم دی دی د دې نوم دی سید یحیی ټیک شولي دا بزرګ دی دی راغلی دی او دی په خراسان کې وپیولی رئیستوب تېر کړی دی د دې مشرانو او د ده زوی دی محمد حلیم د سید یحیی زوی دی محمد حلیم چې موږ ورته توربن بابا وایو او د هغه په اولاد کې مولانا سید ګل باچا سواریان دی ټیک شو جي دې نه علاوه جي بعض خلکو ته کتاب د کتلو نه پسم دا معلومات ډېر کم دي چې تورو ډېري اول او تورو ډېري دوم دا کم ځای کې واقع دي دا بس لږ دي کلیریفیکیشن وکړي چې ډېري اول کم ځای را او ډېري دوم یا تورو اول او تورو دوم کم ځای کې دا په تورو کې مختلفې ډېرې دي تورو اول چې آباد و هغه نوي کلي په تورو ډېرې باندې آباد و هغې ته خلک تورو ډېرې وایي دویم بیا چې آباد شوی دی دا بیا په حسن خان ډېری باندې آباد شوی دی حسن خان ډېری باندې آباد و خو د دې نه مخکې چې دی آباد و سره د دې دا موجوده تورو دا سویم دی دریم دی دې ته چې کوم دی نو دې ته خلک مختلفې قبیلې راغلي نو بیا دا ډېری چې کومه ده قدرتي آفتونو باندې تباه شوه او دا خلک دلته راغلي د موجوده تور ته څه خلک میداتور ته اوسېده میداتور بیا د تورونه یو میل لرې دی ورته میداتور بیا نوم کېښود دغه ځای کې مبارزه تېره شوې ده
بل که تاسو منیخېل ته تللی دغه ځای کې هم یو ډېری وه چې هغې ته کره ډېری وایي. بل دلته که زموږ د تورو شمشاد آباد کې نه چې تاسو مخکې شئ یو ډېری وه هغې ته ډېرې سربدال دي. سربدال قبر خپله سنګاو کې وي او په دې باندې هغه حکمراني وه دلته ډېرې ځلمکې وي. نو بس تورو اول چې کومونه په نوي کلي په ډېری باندې دوم چې کوم دی هغه حسن خان ډېری باندې ورسره موجوده تورو چې کوم دی د میاګانو د اخر چې کوم دی او صدیق خیل دا په تورو کې بنې داسې ځمکه ده چې په دې باندې آبادي شوې ده. ٹھیک شو جی. دا تاریخ تورو کتاب په مستقبل کې د شایع کولو څه اراده شته دي؟ زما خو خپله دا کوشش دی چې یاره یو سړي یو کتاب لیکلی خو ما نه ګډوډ شوی چېرته په کتابخان یا زوګۍ باندې مې چې دا مزید معلومات هغه هم شایع کړمه. د دې نه علاوه نور ځکه د دې داسې نه شم چې یاره د خلکو هغه شجر نسلونه را روان نسل ولیکم ځکه چې زما دومره دغه استطاعت اوس نشته ډېر. بل دا منډې غواړي سرمایه غواړي او علاوه د دې نه ما خو خپله یو داسې یو پروګرام جوړ کړی ما وی یاره چې یو 6 فوټ اوږد یو څادر جوړ کړم او په تورو کې د تورو د ټولو خلکو شجر نسب پای کې د آدم علیه السلام پورې ورسوم او هغه بیا هر سړی خپل کور او ځان کې چې زه څوم زه سیم یا زما پلار نیکه څو ځکه چې خپل نسب خپل قام دا یادول تاریخي لحاظ سره دا د ترقۍ یو راه ده د ترقۍ یو لار ده چې زما نیکه زما د نیکه پلار هغه کې څومره صلاحیتونه او ما کې څه صلاحیت دی د هغې په نقش قدم باندې دا خلک بیا ځي. د تورو نوې نسل جی چې نن سبا یوټیوب فیسبوک او ټیک ټاک ډېر په شوق سره استعمالوي دې نوجوان نسل له ستاسو څه پیغام دی چې تاسو لږ خیراتو اظهار وکړئ؟ نو زه خو دا یم دې ته چې خپل تعلیم جاري ساتئ خپل محنت جاري ساتئ د مشرانو قدر کوئ د مفتا قدر کوئ کامیاب به یې ورسره تاسو چې د غیرو دا دغه ګورئ په غیر د اسلامي تاریخونو نه استفاده وکړئ. باقي د خپل کلي توري چې ما کوم تاریخ لیکلی دی تاسو د خپل شجرې مطابق د خپل دا نیکه په نقش قدم باندې لاړ شئ انشاءالله کامیاب به. دې سره جي مونږه د نن خپل مېلمه شیر فرزند تورونه اجازت غواړو او بل ملاقات په انشاءالله العزیز زمونږه د تورو د دې سیمې یو بل ښکلی مېلمه سره کوو د هغې پورې اجازت غواړو د الله په امان او جي ستاسو ډېره مننه. السلام علیکم.